آسمان نه نو ځمکه نه نو ذرې ذرې پټې پټې تاسو چې کوم ویډیو کوئ دا مطلب دا دی چې حقیقت دی دې خپل بیان هم وویجئ زه ماله ډېره افسوسناکه ماله ډېره ژړا راغلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی خالق د مخلوق دی رازق د مخلوق دی قادر په مخلوق دی عزتمندو د اخلاص پروګرام سره ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل نبي پښتونیار په یو نوي پروګرام کې درته د انګرو ډېرې نه مخاطب یم عزتمندو دا کور که تاسو یې نه زما د نیا زما د نکاح دغسې په دې ژرنده کې داسې یو ځای دی داسې یو کور دی چې په هغې کې د انساني زندګۍ ګزران ډېر ګران دی خو لیدو پکې هم 50 کاله په دې ځای کې عمر دلته کې ګزران وکړو عمر یې تېر کړلو عزتمندو د یو غریب انسان یو د معاشرې یو کس چې هغه انساني هغه هم په زړه کې دا سوچ لري چې الله زما اولاد وې زما بچي وې زما نه غیر چاپېره ناست وې هغه رالو شولې او زما مټې جوړې شولې عزتمندو دا هغه کور دی چې د دې بابا د دنیا په مخ دا یو ابۍ دی یو دا بابا دی او د دې اولاد نشته دی عزتمندو نن دا بابا بیمار دی د یو کال رئیسه پروت دی نو دا ابۍ به څه کوي او هغه هم چې مطلب نن سبا په بازار کې داسې حالات دي عزتمندو که څوک چاته د الله د رضا دپاره لاس ونیسي یا خیر غواړي زیاتره خلک په هغو باندې دا ګمان کوي چې یاره دا د دوی فیشه ده هغه اخلاص چې کم دی هغه هم بند دی تاسو د ابۍ له راځو دی به د خپل خاوند په حوالې سره هم خبرې کوي د خپل کور په حوالې سره هم زما مسلمانانو وروڼو ته خپل فریاد وړاندې کوي السلام علیکم ابۍ علیکم سلام ابۍ څومره وخت داسې وخت وشو چې دا 50 کاله عمر وشو جی په دې کې موږ تېر کړو په ځوانۍ کې راغلي وو موږ باندې دا وخت شو جی اسمان موږ ونه لیدو ابۍ ستاسو اولاد اولاد نشته که نه کم دی اولاد خدای رانه کو موږ دغه شان د اولاد دپاره دغه دې ډغور کې خو خلک ناست اولاد یې نو دې ډغور کې کښېني ستاسو اولاد نشته نشته که نه موږ خو دغه شان ناست نو اسمان نه نو ځمکه نه نو ذرې ذرې پټې پټې اوس څه وکړو نو خدای پاک ته حقیقت دی کو زموږ اولاد زموږ به داسې نه وو ابۍ موږ ستا بچي نه یو خدای پاک دې تاسو له عمر درکړي تاسو دې ځای ته موږ راغلي یو څو الله پاک دې تاسو ته خیر درکړي خدای راغلي تاسو خو موږ ته لیدلي نه دي خدای دې نه پس ته خدای پاک اشتنه څه وکړو خدای خبر عمر ډېر زما د دې وروڼو نه څه غواړې مسافر وروڼو نه دا وخت چې ګوري الله پاک دې ورته خیر درکړي نو ټولو ته دې خپل واس ټولو کړی دی خو قسمت کې یو شی نه نو زموږ به دا قسمت دي نو اوس څه وکړو خو خدای دې اوس مهربانه شي دې نه پس ته امین دا سړی دې خدای ښه کړي امین دا چې دې موږ وعده کړه دا خبره لیونۍ ده اوس څه وکړو الله دې خیر کړي انشاءالله موږ ستا اولاد او ستا بچیو انشاءالله ستا سره به د هر قسمه مرستې کوي زموږ مسافر وروڼه چې دي دا ټایم تاسو ګوري په دې زموږ په دې وطن کې دننه زموږ پښتانه وروڼه چې دي زموږ پاکستاني وروڼه چې دي ته د قوم مورې ته دا ټول ستاسو اولاد دی ټول قوم د ابۍ دا جړه فریاد هم تاسو واورېدل چې یاره 50 کاله موږ په دې مسافرۍ کې تېر کړو اولاد د چا وینو زموږ به دا حال په دې قبر کې به موږ ناسو عزتمندو اولاد ورکول چې دي دا د الله رب العزت په لاس کې دي مال دولت ورکول چې دغه هم د الله رب العزت دنیا چې ده زموږ دپاره دا هم د امتحان یوه لویه ګړۍ ده عزتمندو زموږ دې مشر چې دی د حاجي صاحب د اولاد دپاره زما دې نیا دله څه وخت مخکې دغه واده وکړلو نو هغه زنانه ته تاسو کم مخامخ یې نو هغه چې ده هغه بیا لیونۍ شوله زموږ حاجي صاحب چې دی دا دغه دویمه ښځه وه د اولاد دپاره خو الله پاک چې نه ورکړي نو د الله رب العزت کار دی حضرت دین تپوس السلام علیکم خیر ته ښه یې ناجوړه یې څه تکلیف دی تا ته دا لاسونه دردونه دی که خیلی لاسونه دې خوږ دي دردونه کوي باد لازم یو اور داسې تودې شوې په مخه ټوخی راځي تبه دي دا داسې اوس بیا تودې دا لاسونه توده دي داسې راځي عزتمندو دا زموږ سره زموږ پښتون ورور ناست دی چې
موږ لا الله پاک موږ ته میلاو کړلو او موږ پسې راغلی او دا د دوی د زموږ سره مینه نه ده چې دا د انسانیت سره مینه ده. دی نن راغلی د عزتمندو د سعودي په خاوره چې څومره خلک دي څومره مسلمانانونه دي اکثر زموږ ته زموږ خپل خلک د سیمې خلک وایي چې یاره دوی کوم پروګرامونه کوي هغې کې دوی ځان نه پیسې اخلي یا مطلب دا دی چې دوی د خپل څه مقصد دپاره لګیا دي. نن زموږ دا ورور د سعودي نه راغلی دی د دوی د مخې موږ څومره پروګرامونه کړي دي او دغسې د څو پروګرامونو د دوی لخوا هم پیسې رالېږلی شوي دي او موږ هغه کوم مستحق کسان چې دي هغه موږ وړي دي. زما دا ورور موږ ته دوه تپوس وکړو چې تاسو وکتل په خپله باندې چې دا کور تاسو ته مستحق ولګېدو که نه زموږ پروګرامونه چې تاسو ګورئ آیا دغې ته په څه نظر باندې ګورئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچا د خپل نوم واله جی زما نوم زاهد علي دی. زه د شنګلې په خاوره اوسېدونکی یم او هلند سات کې په منګوره کې مې خپل کورونه دي او خپل کور مې د هغې کې اوسېږم. سعودي نه کله راغلی؟ جی زما له سعودي نه تقریبا دغه 4-5 میاشتې شوي دي. سعودي نه پروګرامونو کې خلکو موږ ته که نه یاره چې دا دوکه ده یا یو کور ته به لاړو یاره دی په قصد داسې کړی دی. نن تاسو الله پاک په خپله دې پروګرام راوستلی تاسو دې پروګرام ته په څه نظر ګورئ څه رنګ دی له ورکوئ؟ یار زه به تاسو دا وایم بل مطلب دا دی چې زه په دې واقعیا باندې ډېر لکه مطلب خفه شوم. موږ ځان له سوچ وکړو که نه نو موږ داسې زه تاسو ته خپله یو خبره کوم زه په خپله زموږ ښه کورونه شته د هر چا وس کېږي خپل په کورونو خو چې دې ابۍ ته ما اوس د دې خبرې ما اورېدې ما له جړا هم راغله افسوس هم راغی چې په دنیا کې داسې خلک هم شته چې د کیمرې په سترګه من تاسو مخامخ کول کوئ او بل په دې یو کور کې 2 کټونه دي او دا باباجي دی ناجوړه په خپل هم دی دې کې بزي دا شی نه پکې هم ساتي او بل افسوسناکه دغه شو واقعیا دا چې والله راستي چې زه ډېر خفه شوم. صحیح شو. بل دا ستاسو چې کوم ویډیو کوئ دا مطلب دا دی چې صحیح حقیقت دی دې خپل بیان هم ووایي چې تاسو ته خپل دغه وکړو. زه ما له ډېر افسوسناکه ما له ډېره جړا راغله جي. دا تاسو خو نن ما تاسو ته په خپله دې ځای ته راوستی چې یاره تاسو په خپله باندې وینئ چې موږ د داسې خلکو سره مخ یو زموږ زړونه د کاڼي دي چې نه چوي زموږ زړه که نه مخکې به چاودلی وو نن خو تاسو ته معلومه شوه که نه چې واقعي دا مستحق خلک دی. جی مستحق خلک دی. جی مستحق. موږ چې کوم ځای ته راځو نو هغه باقاعده صحیح ځای ته راځو که نه جی صحیح ځای ته څو راځئ. الله دې تاسو له ستاسو د دې اوښکو قیمت چې زموږ سره نشته الله دې تاسو له د دغې قیمت الله درکړي. عزتمندو د دې ابۍ هم موږ جذباتي کړو نو تاسو دا یو ډېره داسې کورنۍ ده جي چې یعنې دا ما خو وایي چې زمونږ د زړه د کاڼي دی که نه دا چوینو که نه داسې خلکو ته چې موږ ګورو نو یقین په الله وکړه چې موږ اکثر د خپلو بچو ته نه شو کتلی د خپلو بچو سره موږ هغه ډوډۍ ته نه شو کېناستی چې یاره د دې اوبه څه حالي. عزتمندو تاسو پروګرام وکتلو دا پروګرام مې ستاسو د وړاندې د دې لپاره راوړلو 50 کاله په داسې ځای کې هغې تېر کړل او تاسو هغه بله کورودانې هم د هغه وکتله د بابا چې هغه هم لیونۍ ده اولاد نشته دی او مطلب دا دی چې په ډېر بد حال کې دي. عزتمندو نن په دې کور باندې تیاره ده او زه خپلو مسلمانانو وروڼو ته د دوی دپاره زه ستاسو نه د دې ابۍ او د دې بابا د دې کور خوشحالي د خپل مسلمانانو وروڼو په تلي کې لټوم. څوک شته چې په دې مسلمانانو باندې په دې خپل ابۍ دادا باندې زړه وسیږي. یقین لرم پروګرام تاسو وکتلو خپل مسلمانانو وروڼو په حضور کې دا پروګرام موږ راوړو او ستاسو نه هیله لرم چې انشاءالله څنګه چې تاسو د نورو اخلاص پروګرامونو په شانتې زموږ سره د داسې خلکو سره مدد کړی دغسې به تاسو سترګې په لار یم د دوی سره به مدد کوئ. بل پروګرامه پورې پوره د اخلاص د ټیمه تاسو نه اجازت اخلم. الله یې سپارم. الله پامان.